سلامونه علیکم هیله احترامات. زه ریشم یوسفزای ما تاسو ډېر زیات مننه د سونو اف ام د ټولو ملګرو چې ما ته وخت راکړو. اصل وجه دا ده چې دغه ټولې خبرې خو د ژوند سره تړلې دي، لکه سپیشل پرسن شو یا د هغې نه پس بیا نوره زندګي شوه. زه وایم چې انسان له دا نه دي پکار چې هغه ته څه مسله راپېښه شي او هغه ځان ته یو بوج وګڼي. هغه له حوصله پکار ده. حوصله د ژوند چې دی نو د دې نوم حوصله دی. که په انسان کې حوصله وي دی هر څنګه وخت تېرولی شي، د هر څنګه حالاتو سره مقابله کولی شي، خو که دا نه وي نو د هېڅ هم نشي کولی. نو دغه زما هغه یو سوچ دی، زما د وخت نه هم دغه اراده وه چې یاره زه داسې څه وکړم چې زه به چا بوج نه شم، زه ځان یو زندګي تېره کړم، زما د هغې خپل یو معیار هغه زما خپل یو حیثیت په معاشره کې. نو الحمدلله هغه هم صحیح دی. بل هنر طرف ته تاسو راځئ نو دا چې کوم دی زما ټیلري تقریبا دا زما یو شوق و د وخت نه. ما وی چې یاره دا به زه خامخا کوم، نو بس هغه مې وکړه. د یو ښه استاذ نه مې زده کړه وکړم، جناب شاه حسین صاحب، تاسو یې پېژنئ، د سوات ټیلر په نوم باندې زموږ دغه یو دوکان دی. نو په هغې کې موږ تر دې دمه کار وکړو او کوشش هم موږ دا وکړو چې یاره زموږ څومره دلته کې څومره خلک راځي موږ د هغوی په ښه طریقه باندې خدمت وکړو، لکه دا مې یو خدمت دی زموږ. نو هغه بیا د هغې نه علاوه چې زما د غږ خبره تاسو کومه وکړم، نو دغه خو د ټول ناول به زه دا ووایم چې الحمدلله دا د الله په ما ډېر لوی احسان دی. دغه هغې دپاره زه لږ یم زده کړې هم کوم او دغه هم یو کوالټي وه د الله طرف نه وه، نو بس هغه هم ښه روانه ده الحمدلله. زه زما عمر به تقریبا 10 کالو یا داسې د دې نه څه کم. په هغه وخت کې ما زما دغه ما ته یو پولیو چې کومه بیماري ده که نه فالج، د هغې نه اټیک وشو. بس هغې په وجه باندې بیا د څه موږ علاجونه او دا وکړه، نو بیا څه په انسان کې د فالج داسې یو څیز دی چې په انسان کې څه ناڅه خامخا پاتې کېږي. نو هغه بیا وشوه او پاتې شوه زما د هنر خبره. نو هغه خو داسې وه چې ما هار ونه منو که نه. په ژوند کې انسان له پکار دی که د باندې هر څنګه حالات راځي، خو یو شرط پکې ده په دغه کې یو خبره مې رایاده شوه چې په دې معاشره کې انسان حالت ژوند کولی شي چې هغه ته یو کمزوري که نه، او د هغه کمزورۍ سره د هغه سره داسې خلک وي په خوا کې چې هغه له حوصله ورکړي، هغه له ډاډ ورکړي. نو زما سره زما په خوا کې زما استاذ و جناب شاه حسین صاحب چې هغه ما ته یو حوصله راکړې وه، په هغه حوصله باندې تر دې د مزه راغلم.